بسم الله الرحمن الرحیم. یو ډېر مهم موضوع څه لازمه ګڼم څه خبرې ورباندې څو کلیپو کې وکړم، هغه دا دی څه معاشرې کې ګناه ویلې عام کیږي، ګناه ویلې پرشنیږي، ګناه ویلې پیلو کیږي، څه وجوهات دي، اسباب دي. نو کسه څه کله ګناه قباحت سپکه شي، سپکه وګڼلی شي، نو ګناه عام کیږي معاشره کې. ډېره خطرناکه دی دا خبره څه کله ګناه د حالت ورسي چې خلک سپکه وګڼي، خلک عادي وګڼي، یو عادت جوړ شي خلکو. نو د عادت څنګه جوړیږي، کسه ګناه څنګه پیلو کیږي، ګناه څنګه پرشانه کیږي، ګناه څنګه عام کیږي. دي مختلف وجوهات دي. یوه وجه دا دی څه کله ګناه په مقابله کې مو سکوت اختیار کو، مو خاموشي اختیار کو، ګناه په مقابله کې مو رد عمل نه ښیو، نو ګناه عام کیږي معاشره کې، پیلو کیږي. لازمه نه دی چې ته خامخا خبرې وکړي یا وینا نه، کم از کم یو دا دی چې انسان په کار دی چې یو شکل جوړ کړي، یو کم از کم ګناه کوم کس کوي هغه سره کم از کم یو داسې رویه اختیار کړي چې هغه پوه شي چې یاره ښه کار نه دی کړی او ښه کار دی نه کوم. یا لاپرواهي، کم از کم هغه کوم کس دی چې ګناه کوي یا بد کار کوي، هغه مطلب هغه ته لیفټ نه ورکړي، اهمیت نه ورکړي، نو دا ډېره ضروري دی. لازمه نه دی چې ته وینا وکړي، خامخا اثار وکړي، فوري اثار وکړي. اثار کول لازمه نه دی، خو وینا یا څه نه څه اکشن، څه نه څه رد عمل ښایله ضروري دی. نو داسې نه دی چې هر یو کار خامخا اثار وکړي فورا. مثال درکوم، مثلا اذان دی ویللی ثواب لري. انسان که اذان وویله مسجد ته چوک نه راغلل، نو بیا هم خپل ځای کې اذان خپل ځای کې ثواب شته دی. یا تو اکثر روایاتو کې راغلي دي امر بالمعروف دوره زیات اجر دی، دوره زیات ثواب دی. سمندر په مقابله کې یوه قطره نور عبادات داسې دي لکه یوه قطره سمندر په مقابله کې. امر بالمعروف لکه سمندر وي، دوره ثواب لري. نو په کار دی چې انسان ګناه په مقابله کې څه نه څه وایي، حرکت وکړي، نو ضروري نه دی چې خامخا فوري اثر هم وکړي، فوري رد عمل مثلا انسان ته وښیلی شي. مثلا زه مثال درکوم، یو استاد دی کلاس کې، هغه حاضر شي، سکول ته لاړ شي، بالاخره هغه ته تنخواه میلویږي، چاهې شاګردان راشي یا نه راشي. یا مثلا یو که چیرې کس جمع لمانځه دپاره مسجد ته لاړلو، پیش نماز نه راغو، جمع لمونځ نه وشو، دې که فردا لمونځ وکړه بیا دې ته ثواب میلویږي. یا مثلا یو کس که چیرې یو کس د فقیر تصور وکړو چې دا غریب دی، څه مدد یې ورسره وکړو، ورسته معلوم شو چې فقیر نه دی، دې ته خپل ثواب بیا میلویږي. نو موږ ته په کار دی چې ویو، موږ ته په کار دی سکوت اختیار نه کړو، خاموشي اختیار نه کړو. کم از کم ته واس کې وي ټلیفون وکړه، میسج وکړه، یو کس ته وایه چې کار د ښه نه دی،